قدرمنو اورېدونکو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به خوندونه او مزې ښه په ډاډه زړګي او په نره باندې. قدرمنو اورېدونکو خپرونه ده دلبر د ننګیالو او تاسو غوږ ایښی دی د ریډیو دلبر صوابی اف ام 94 د هوا چپو. قدرمنو اورېدونکو لکه څنګه چې موږ په هره اونۍ کې د نهې په شپه او د نهې په ورځ او د شورو په شپه د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې زموږ او ستاسو ملګرتیا وي د شاعرانو او ادیبانو سره چې موږ ستاسو دپاره دوه شاعران د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه نوموړي شاعران ادیبان راغواړو د هغوی سره د هغوی په ژوند او فن او په ادب باندې خبره اتره کوو. نو قدرمنو اورېدونکو نن هم زموږ سره د ریډیو دلبر صوابی اف ام 94 په کورکي کې دوه داسې نوموړي ملګري ناست دي چې د هغوی د تعارف یا د پیژنګلو دپاره ما سره الفاظ نشته، خو د خپلو دوو مشرانو اکمل لیوني او د عباسین یوسفزۍ صاحب په دوو شعرونو باندې به زه د هغوی پیژنګلو تاسو سره کوم چې اکمل لیونی وایي چې نن مې په دشته کې د زړه ګلونه، نن مې په دشته کې د زړه ګلونه په ټوکېدو د پښتانه ګلونه او سپرلی هزار دې د راتلو نشمه، سپرلی هزار دې د راتلو نشمه خاندې په سمه او په غره ګلونه. قدرمنو اورېدونکو د دې شعرونو خالق اکمل لیوانی دی او دا ما د ښاغلي اختر شیراز صاحب دپاره ستاسو دپاره ډالۍ کړل چې د هغوی پیژنګلو ما چې په دې دوو شعرونو باندې ستاسو سره بل میلمه چې کوم دی د هغوی دپاره زه به د عباسین یوسفزۍ صاحب دا دوه شعرونه تاسو ته د هغوی د پیژنګلو په توګه باندې ډالۍ کړم. سپوږمۍ د پلوشو غوندې ښایسته دی، د ګلونو د وږمو په شانې نوم دی، ګزاره به څنګه کېږي لویه خدایه عباسین ورته دریاب جانان یې شوم دی. قدرمنو اورېدونکو د عباسین یوسفزۍ صاحب دا دوه شعرونه مې د ښاغلي مراد یوسفزۍ صاحب دپاره تاسو ته ډالۍ کړل چې د دوی پیژنګلو ما چې د دوی په د عباسین یوسفزۍ صاحب په دوو شعرونو باندې ستاسو سره. قدرمنو اورېدونکو په خپرونه کې به موږ تاسو ته د اختر شیراز صاحب خوږ اواز باندې غزلې نظمونه هم اورو او د هغې سره سره به د دوی نه شاعري هم اورو، د مراد یوسفزۍ صاحب سره او ښاغلي اختر شیراز صاحب سره به خبرې اترې هم کوو. خو راځئ چې د ټولو نه اول دوی سره ستړي مشي وکړو او مننې وکړو ځکه چې ډېر نوزګاره وخت دی او ډېر مصروفیات لري او د دې سره دوی ډېره مننه به هم کوو ځکه چې د ډېر لرې نه هم راغلي دي، د مرغوس کلي سره د دواړو تعلق دی او په دې نیمه شپه او په توره تیاره کې زموږ او ستاسو دپاره راغلي دي. نو دوی ته به هرکلی ووایو، ډېره مننه به وکړو. ښاغلي اختر شیراز صاحب او ښاغلي مراد یوسفزۍ صاحب اول خو زه ستاسو د دواړو د زړه له تل نه مننه کوم او ډېره شکریه هم ادا کوم او په خیرالۍ راته وایم چې تاسو موږ له دومره د لرې نه تشریف راوړو د خپلو قدرمنو اورېدونکو دپاره او ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. جي راوبللو ډېره مننه. تاسو د مراد یوسفزۍ صاحب سره خبرې اترې وشوې زموږ او شکریه ادا کړه. اوس په راځو ښاغلي اختر شیراز صاحب اړخ ته چې ښاغلي شیراز اختر صاحب ته هرکلی ووایو، ډېره مننه یې وکړو ځکه چې د ډېر لرې نه دواړه ملګري راغلي دي او ډېره مننه یې کوو، ډېره شکریه ادا کوو. ستاسو ته هرکلی هم وایو ښاغلي اختر شیراز صاحب. ډېره مننه سید عادل صاحب، زه د ټولو نه اول ستا ډېره شکریه ادا کوم او ډېر مننه کوم چې تا مونږ له په خپل پروګرام کې د ناستې کولو اجازت راکړو او د سرخیلي صاحب ډېره مننه چې هغه د یو څو لمحو دپاره مونږ عوامو ته مخامخ کړو د اورېدو جوګی جوړ کړو. ډېره مننه ښاغلي اختر شیراز صاحب. قدرمنو اورېدونکو له دوی سره به خبرې اترې هم کوو، تاسو ته به د دوی نظمونه او غزلې هم اورو او د هغې سره سره به دوی نه شاعري هم اورو. خو راځئ چې اول د دوی سره د پیژنګلو په توګه باندې د دوی نه تپوسونه وکړو چې دوی تعلق کوم ځای سره دی، تعلیم څومره دی، شاعري کله نه شروع کړه. نو د ټولو نه اول به زه ښاغلي اختر شیراز صاحب ته شیراز صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې ښاغلي اختر شیراز صاحب تاسو خپله پیژنګلو خپلو اورېدونکو سره وکړئ نیغ په نیغه باندې. زه سید عادل صاحب د مرغوس سره تعلق ساتم. جی په 1999 کې جی زه پیدا شوم په مرغوس کې او ما خپل ابتدایي تعلیم هم په مرغوس کې حاصل کړ. د هغې نه پس بیا ما ایم ای وکړه په انګریزۍ ژبه کې جی او د ادب سره زما واسطه د ډېر وخت نه وه، لکه زه چې کله نه ما هوش سنبال کړی دی نو د هغه وخت نه زما ادب سره واسطه وه جی او د لیک لوست سره زما واسطه جاري وه. خو چونکې زما په شاعرۍ کې یا په لیک کې هغه میچورټي نه وه کومه چې په کار وه، خو چې کله زه ورو ورو د دې هیواد تنظیم ملګرو یا د نورو
مشرانو سره کېناستم پاڅېدم نو ماته دومره آګاهي او فیضان حاصل شو چې زه د دې جوګه شوم چې زه لیکلو ته تیار شوم او ما ښه لیکل شروع کړه او بیا هغوی زما ستاینه وکړه د نور تعلیم اراده مو شته که نه؟ زما خو زیات تر کار زه په ادب باندې کوم او په ادب کې خاص کر په نثر باندې زما ډېره توجه وي د شاعرۍ په نسبت باندې نو زه کوشش کوم چې په نثر کې په پښتو کې څه کار وکړم. جی مراد یوسفزی صاحب هم دغه پوښتنه ستاسو نه هم کوم چې ستاسو پیژنګلو خپل اورېدونکو سره نیغ په نیغه وکړئ ځکه چې ډېر قدرمن اورېدونکي به داسې وي چې ستاسو د شاعرانو به نه وي واقف هغوی سره خپله پیژنګلو په خپله باندې وکړئ. ډېره مننه سید عادل صاحب څنګه چې تاسو مخکې ووي چې تعلق زموږ مرغوز سره دی. زه د مرغوز اوسېدونکی یم او د شاعرۍ خبره شوه نو زما مشر ګران الله تعالی دې ورله ژوند ورکړي زما ماما نثار محمد نثار زه ډېر ماشوم وم چې هغه سره به ناست وم هغه به لیکل کوله او ما به اورېدل هغه به وي نو زما په خیال په 1988 کې ما باقاعده د پښتو ادب لیک لوست زده کړه د خپل ماما نه او د هغې وخت نه د دې دمه پورې لیکل کو نثر لیکم نظم لیکم غزل لیکم او مختلف اړخونه د پښتو ادب چې څومره صنف دي نو زه لیکل کوم. جی او تعلیم ستاسو څومره؟ تعلیم ما میټریک د خپل مرغوز های سکول نه کړی دی او په پرایویټ مې 14 کړی دی. جی ښاغلي اختر شیراز صاحب د یو ښه شاعر سره تاسو چې کوم دی یو ښه سندرغاړی هم یې نو دا پوښتنه به در وکړم چې ستاسو دې موسیقۍ طرف ته ستاسو ته خیال څنګه راغی او دې طرف ته تاسو دا پاملرنه څنګه وکړه چې دې سره هم شوق پیدا شي؟ زه خو د دې باره کې به سید عادل صاحب تاسو ته یو خبره وکړم چې کوم څیزونه بعضې څیزونه داسې چې هغه د خدای له طرفه وي جی نو چونکې ما کې دا شی ما محسوسو چې دا ما کې موجود دی بلکې ما ته څوک وایي نه چې ته داسې وکړه ما کې موجود و نو د هغې په بنیاد باندې دا څیز دغه احساس ما کې ژوندی پاتې و او دې خپل اظهار غوښتو خو دې ته ژبه لا نه وه میلاو او هغه اظهار زه په دې خوشحاله یم سید عادل صاحب چې ما مخکې د دې ابتدا نه ده کړې لیټ مې وکړه او په دې زه ځکه خوشحاله یم چې څومره ما په دې کې وخت ډېر واغسته نو دومره زما هغه احساس بلوغت ته ورسېد او اوس لږ ډېر مطمئن یم د خپل دغه فن نه د خپل دغه هنر نه لږ ډېر مطمئن شوم ځکه چې په دې خوشحاله یم چې زه دې کې لږ لیټ شوم او لیټ په کار وم ځکه چې ما پکې څه ناڅه ډېر څه زده کړل او تر ډېره حده پورې مې پکې سفر وکړی شو او کول غواړم. قدرمنو اورېدونکو اختر شیراز صاحب داسې یو مرغلره ده چې په ایرو کې پټه ده خو د دې راښکاره کول دا د دلبر او زموږ د ټولو په شریکه باندې فرض دي خو راځئ چې د دوی د اواز نه لږ خوندونه واخلو دوی لږ وګورو چې ښاغلی اختر شیراز صاحب څه وایي او څنګه وایي او ستاسو له دوی اواز خوښوئ که نه د دې د واپسۍ جواب به هم موږ په تمه یو او د دمې وخت دی نو په دمه کې به د ښاغلي اختر شیراز صاحب په اواز باندې به ډېر ښکلی یو نظم دی دا به واورو. قدرمنو اورېدونکو زه به له دمې اړخ ته د دمې نه پس به بیا ستاسو سره نیغ په نیغه راځو.
یاد نیم اسمان وستوره یاد سیند منزوب وی یاد نیم اسمان وستوره یاد سیند منزوب وی عشقی با بزرگی و عشقوی معشوقانوی عشقی با بزرگی و عشقوی معشوقانوی او یابی پرمرغوی او یابی پرمرغوی او یابی پرمرغوی جنتو کار سویرشتن وی دا دنیا بیو جنتو کار سویرشتن وی دغرت سر بورا غنی ویس بخوی دغرت سر بورا غنی ویس بخوی او یابی پرمرغوی او یابی پرمرغوی او یابی پرمرغوی یابی جړو نسوي او یابی پرمرغوی یابی جړو نسوي او یابی پرمرغوی او یابی پرمرغوی او یابی پرمرغوی او یابی پرمرغوی لیونی کړم لوله پاک کړم ستا غمونو سر خوړلو په ځوانۍ کې یې بوډا کړم ستا غمونو سر خوړ ژوند ګران شوی د جانانه هر څه کېږي په نوټونو ژوند ګران شوی د جانانه هر څه کېږي په نوټونو په ایمان چې وارخطا کړم ستا غمونو سر خوړلو ګوتې شمارم په لاره په ځان خاورې بادومه ګوتې شمارم په لاره په ځان خاورې بادومه داسې داسې با تریا کړم ستا غمونو سر خوړلو زړه مې نه لګي په ښار کې د حجرې جومات سړی یم زړه مې نه لګي په ښار کې د حجرې جومات سړی یم خو د کلي را جدا کړم ستا غمونو سر خوړلو نور به څه وکړي عزیزه د حالاتو ستمونه نور به څه وکړي عزیزه د حالاتو ستمونه په منځونو کې خطا کړم ستا غمونو سر خوړلو په ځوانۍ کې یې بوډا کړم ستا غمونو سر خوړلو لیونی کړم لوله پاک کړم ستا غمونو دربڼه اورېدونکو غزلو د ښاغلي عزیز مانیروال صاحب زه یم ستاسو کوربه سید عادل او خپرونه ده دلبر د ننګیالو او تاسو غږ اورئ د ریډیو دلبر ثوابه اف ام 490 قدرمن اوریدونکو زموږ سره د ریډیو دلبر ثوابه اف ام 490 په کورکي کې ښاغلی مراد یوسفزی صاحب او ښاغلی شیراز اختر شیراز صاحب میلمانه دي که تاسو څه قسم پوښتنه لرئ د موسیقۍ په اړه د شاعرۍ په اړه د ژوند او فن په اړه باندې نو زموږ د ګرځنده شمېره د 03110224 یعنې 0311 022 1794 باندې تاسو زموږ سره نیغ په نیغه په دې خپرونه کې ګډون کولی شئ. اختر شیراز صاحب د غني خان نظم مونږ واورېدو او ستاسو په اواز باندې ډېر ښکلی اواز دی
خو د دې سره د موسیقۍ هم لاجوابونه دي. د موسیقي چا ترتیب کړی دی جی؟ دا سید عادل صاحب د دې د موسیقي ما په خپله باندې تړلې ده. ډېر ښه ډېر ښه. او د دې د طرز هم ما تړلی دی او دا چونکې ما غوښته چې په پښتو کې داسې کار ډېر کم شوی دی، حالانکې تاسو خپله پښتو به ډېر اورېدلي موسیقي ډېر کم شوی دی په دې حواله. او دا راګ چې هم دی نو دا په پښتو کې کم دی، لکه دا راګ چې دی نو دا بیم پلس ورته وایي او په دې کې په پښتو کې وینا ډېره کمه شوې ده. مراد صاحب هم کتل یو خوبي پکې راوځي. مونږ خو به تر پرونه پورې دا وی چې مراد ښاغلی اختر شیراز صاحب یو ډېر ښه شاعر دی. د هغې نه پس مونږ ته دا پته ولګېده چې ښاغلی اختر شیراز صاحب چې کوم دی یو ښه سندرغاړی دی. د هغې سره سره مونږ ته نن دا پته ولګېده چې یو ښه کمپوزر موسیقار هم دی. جی په دې اړه خو به زه دا وایم چې زما دا غزل اختر شیراز صاحب کمپوز کړی دی، موسیقي د اختر شیراز صاحب ده جی. او مینهوال به واوري او ډېر ښه کمپوزر دی، ډېر ښه موسیقار دی او ډېر ښه لیکوال دی. په دمه کې به واورو که بالکل په دمه کې به واورو. مراد صاحب دا راته ووایي چې یو سیلاب نظم دی ستاسو، د هغې غوښتنه ډېرو ملګرو کړې ده، د مرغوز نه عطاالله خان او ملک علیزیب، توفیق احمد او راشد سهیل ایډوکیټ صاحب، محمد رفیق صاحب او نزار احمد صاحب د دې نظم غوښتنه کړې ده. مونږ ته د ګرځنده په لار باندې څو ځله ووایي چې مراد یوسفزۍ صاحب نه سیلاب نظم چې واورو ډېر خوند به وکړي. ولې نه مینهوال ته چې دی فرمایش کړی دی، غوښتنه یې کړې ده، مونږ د دې دپاره راغلي یو. نظم به ورته وو، غزلې به ورته وو. جی ارشاد. دا سیلاب چې راغلی و زمونږ ډېر روانۍ کړی و، زمونږ هېواد ډېر ځپلی و. هغې باندې ما په دریو کټګرۍ دریو سیو کې ما نظم لیکلی، جامع نظم یې پې لیکلی، لږ اوږد دی، خاطر مه درنوئ، ځان به تنګوئ خوندونه به ترې اخلو جي، خاطر به نه درنوي انشاءالله، خوندونه به ترې اخلي. د نظم عنوان دی جي سیلاب. یو ماشوم مور سره خبرې کوي، د ګرمي وه، مطلع عرض ده جي چې ارشاد ماله ګرمي شوې ده، ماله ګرمي شوې ده، مور ما ولامبوه، بلې په غېږ کې جاړي، بیبي ما وزانګوه، کاکا به بوزې وهي، سخت کال روړه غوندې ده، سپوږمۍ کږه ولاړه، ډېره وړه غوندې ده، مورې بوکه کوزوي، کوی کې څه پاتې دي، خټې چکړې پکې لږې اوبه پاتې دي، پورته اسمان ته ګوري، مخې لمبې غورځوي، د غلابل ته ګوره، ځان نه جامې غورځوي، ځان سره وګورېده، پسه یې ولامبوم، راځئ چې لوبې وکړو، پسه یې وخاندوم، بیا یې جولۍ خوره کړه، خدایه پسه کړېږو، زمونږ نه څه شوي دي، دا مونږ پسه جړېږو، د دې بچو په خاطر خدایه باران راولې، د دې چاچو په خاطر خپل مهربان راولې، دغه قیامت ګرمي دی، لږ په شاو تامبوه، ماله ګرمي شوې ده، مورې ما ولامبوه. ډېر ښه. یخه هوا غوندې شوه، چېرته باران غوندې دی، وګوره نه ښکارېږي، خړ خړ اسمان غوندې دی، هغه د منډه وهي، دا د وریځ راغله زمونږ په کلي باندې، د ګل په ورځ راغله، څاڅکي باران شروع شو، سم په ایمان شروع شو، پلوش ګډېږي ورته، ټول ماشومان شروع شو، اوس به کویان شي راډک د وړو مور مې وایي، اوس به کویان شي راډک د وړو مور مې وایي، فصل به هم خوشي، یو بوډۍ ترور مې وایي، سم تر سهاره پورې شیبې شیبې ورېده، په لر او بر زمونږه د پښتونخوا خورېده، زرار مې غوږ کې ووې، بابا یو سیز راغلی، پلوش تیله ورکړله، نه بابا نیز راغلی، چې شوم بهر د کوره، یو قیامت غوندې و، لږ په نیولې شومه، یو مصیبت غوندې و، چې مې نظر زغلوه، اوبه وې هر خوا، نختر چنار بکیاڼې کږې پراته وې هر خوا، د چای ور اوچت که د چا دیوال تختوي، د چای ور اوچت که د چا دیوال تختوي، دلته زمونږ د پیغلو د سر نه شال تختوي، هغه پګړۍ د پښتون مو د دادا ډوبه شوه، چې غوښتو انقلاب زه 400 ډوبه شوه، هغه یاري چې پالي هغه یار پاتې نه دی، هغه یاري چې پالي هغه یار پاتې نه دی، نو خار تاله ترغه شو، اوس نو خار پاتې نه دی، زمونږ خویندې میندې چې بې اسرې ناستې دي، څوک په مرهم لګوي، په زړه زرې ناستې دي، زمونږ د کام واکداران د وخت پیرغون په خپو کې، زمونږ د کام واکداران د وخت پیرغون په خپو کې، ځان له خدای لټوي،
د کیمرون په خپو کې رخي رخي لوپټې شنوک سرتورې کړلې زمونږ پیغلې د کام په چوک سرتورې کړلې د خدای د پاره راشه زما د کام واګداره د خدای د پاره راشه زما د کام واګداره لږ یتیمانو پخته مست په جام واګداره تا ته څه پته لګي تا ته څه پته لګي په مونږ څه تېرېږي زمونږ د سر د پاسه بلاو به تېرېږي زخمونه اوس هم تازه مو په وجود پراته دي په هر قدم کې راته لا ډېر بارود پراته دي لا مو ګنډلي نه دي د زړه د سر زخمونه پر هر پراته دي د پیښور زخمونه نور زغم زغملی نشم نور بوج وړلی نشم اوس درنه سوال کومه بس نور مه تنګوه ماله ګرمي شوې ده مورې ما وبلامبوه هلته د تندې لاسه ماشوم اصغر کتلیږي دلته اوبو کې زمونږ د سترګو تور ډوبیږي زمونږ سرونو باندې یوه بلا تېره شوه په مونږ ګرانه خدایه د کربلا تېره شوه منم ګناه د زمونږ خو دا بېجبانه خلک دوی خو څه نه دي کړي دا بېجانانه خلک ما داسې نه وي خدایه چې مو لاهو کړه پکې زمونږ د کونډو رونډو سالو لاهو کړه پکې ماتې نه سوال د رحمت د بارانه کړی د کل جهان د پاره د ژوندانه کړی نور زه جړلی نشم لږ خو مې وخاندوه ماله ګرمي شوې ده مورې ما ولامبوه څنګه یې ولامبوم اوس د اوبو یریږي په اومه کوکه باندې ګټ په توبو یریږي ماله ګرمي نه کېږي په ما خولې نه راځي بیا به یو دغه ټکې زما په خولې نه راځي زه چې دوا کومه د خپل هیواد دپاره سینګاروم پښتونخوا د خپل مراد دپاره سینګاروم پښتونخوا د خپل مراد دپاره ډېر ښه مراد یوسفزۍ صاحب ډېر ښکلی نظم او حقیقت خبره ده چې دا کومو ملګرو د دې نظم غوښتنه کړې وه نو ډېره په ځای یې کړې وه او ډېره ښه غوښتنه یې کړې وه ښاغلي اختر شیراز صاحب په موسیقۍ باندې او په ستاسو په اواز یعنی په سندرغاړي باندې به هم خبرې اترې کوو خو دې وخت کې به تاسو زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته به څه اورول غواړئ نظم که غزل څه ډالۍ مو راوړئ زه خو به یو خپل غزل ورته ویم ارشاد ډېر خوند به وکړي غزل دی ارشاد لکه نمر چې راښکاره شي حجاب لرې کې دنیا نه داسې ژوند کې تصور ستا او یره وباسي له مانه واه ډېر ښه کله کله تصور کې ناڅاپي مخې له راشي محسوساتو کې موجود یې څنګ دې وباسم له ځانه واه ډېر ښه ډېر ښه په پستو نازکو شونډو د پستې خوږې خبرې داسې لګي په حواسو چې بنده ورک شي له ځانه ډېر ښه کاریزې ژوند دی ټولې دشتې وچلل مې توجه غواړم سید عادل صاحب کاریزې ژوند دی ټولې دشتې وچلل مې د ژوندون تږي کاروان لا یو چینی له اسمانه مدعا مې د ژوند ته یې که پریوزم که پاسمه هر انداز نه هسې ښکاري فلسفه د ژوند له تانه نن مې بیا سینه کې شور دی بیا مې سترګو کې غړېږي ډېر ښه زخم ګلو کو شیرازه څنګه پټ کړم له جهانه ډېر ښه زخم ګلو کړو شیرازه څنګه پټ کړم له جهانه ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښه قدرمنو اورېدونکو ښاغلی اختر شیراز صاحب او ښاغلی مراد یوسفزۍ صاحب زموږ سره میلمانه دي که تاسو څه قسم پوښتنه لرئ نو زموږ د ګرځنده شمېره ده 03 یعنې 0311 022 باندې تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې نیغ په نیغه ګډون کولی شي قدرمنو اورېدونکو راځئ چې لاړ شو د دمې اړخ ته او په دمه کې واورو د ښاغلي مراد یوسفزۍ صاحب ښکلی کلام د سهیل په اواز باندې ډېر ښه اواز دی نوی سندرغاړی دی ډېر ښکلی اواز ولې الله تعالی ورکړی راځئ چې ټول ته په ژبه باندې خوندونه واخلو او ډېر ښه غزلې ولې ویلې دي قدرمنو اورېدونکو د دمې نه پس بیا ستاسو په درانه خدمت کې راځو چېرته به د خپل دلبر ریډیو سره اوسئ زموږ د ګرځنده شمېره یو ځل بیا در یادوم چې 03
قسم په خدای کدی وجود دی حالات اور لمبکړي ستا چنار سروي او نختره دومره زله کړي شرط علم د تا تری او دا جندي موجونه کلمه بنو اباسین سره سیاله کړي دي تاریخ گواه دی چې وطن مو کلوي نغخته مراد ډېر قربانې مو ثواب کړی دی عشق جھوٹے دلیون تو براکا عشق جھوٹے دلیون تو براکا خیر سب بھی خاص سب خوب راکا خیر سب بھی خاص سب خوب راکا عشق جھوٹے دلیون تو براکا عشق جھوٹے دلیون تو براکا خیر سب بھی خاص سب خوب راکا خیر سب بھی خاص سب خوب راکا عشق جھوٹے دلیون تو براکا عشق جھوٹے دلیون تو براکا चरंग दहना बस बिनुला सूका चरंग दहना बस बिनुला सूका चरंग दहना बस बिनुला सूका चरंग दहना बखुन जमाद सखड़ू राका बखुन जमाद सखड़ू राका इश्क जुटे दलीवन तो ब्राका इश्क जुटे दलीवन तो ब्राका मिस्ताल
مراد ناوی د غزل پیغله شوه مراد ناوی د غزل پیغله شوه مراد ناوی د غزل پیغله شوه سهو سلی د ظلمی توب راکا سهو سلی د ظلمی توب راکا عشق جھوٹے دلیون توب راکا عشق جھوٹے دلیون توب راکا خیر سبوی خاص سب خوب راکا خیر سبوی خاص سب خوب راکا عشق جھوٹے دلیون توب راکا عشق جھوٹے دلیون کار سکار نه دی بیا هم کار ته لاندې وته یمه کار سکار نه دی بیا هم کار ته لاندې وته یمه ځان له روزي ګټم روزګار ته لاندې وته یمه زما او ستا په محبت چې ګواهي نه کوي زما او ستا په محبت چې ګواهي نه کوي هغې چینې هغه چینار ته لاندې وته یمه ستا د وعدې په اکر بکر باندې پوهه نه یم ستا د وعدې په اکر بکر باندې پوهه نه یم بس یو خوشبینه انتظار ته لاندې وته یمه چې د نغمې د تاثر ټول خواږه بایللي دي چې د نغمې د تاثیر ټول خواږه بایللي دي هغه ستار او هغه تار ته لاندې وته یمه د دیوالونو څه د خلکو هم غوږونه نشته د دیوالونو څه د خلکو هم غوږونه نشته او بس د زړه د درد اظهار ته لاندې وته یمه جانانه ستا د پیرزوینو اندازه لګوم جانانه ستا د پیرزوینو اندازه لګوم جانانه سم د ستورو شمار ته لاندې وته یمه فیضه فطرت ترېنه راښکلی یم د ژوند لارې ته فیضه فطرت ترېنه راښکلی یم د ژوند لارې ته فیضه چې کله هم فرار ته لاندې وته یمه ځان له روزي ګټم روزګار ته لاندې وته یمه کار سکار نه دی بیا هم کار ته لاندې وته یمه قدرمن اوریدونکو غزلو د ښاغلي فیض الوهاب فیض صاحب زه یم ستاسو کوربه سید عادل او خپرونه د دلبر د ننګیالو او تاسو غږ اورئ د ریډیو دلبر صوابه اف ام 94.9 او نن زموږ سره د ریډیو دلبر صوابه اف ام 94.9 په کورکي کې ښاغلی مراد یوسفزی صاحب او ښاغلی اختر شیراز صاحب میلمانه دي که تاسو د دوی نه څه د دوی د ژوند او فن په اړه باندې څه خبره پوښتنه کول غواړئ نو زموږ د ګرځنده شمېره د 03-11-22-4 یعنی 0311 022 1794 مراد یوسفزی صاحب په کار خدا وه چې ما د وړومبي نه تاسو ته ویلی وې تاسو دواړو ته خو رایاد مې شو نو هغه خبره چې که سهار ورک شوی ماښام کور ته راشي نو ورک نه دی بالکل مراد یوسفزی صاحب او اختر شیراز صاحب تاسو دواړو له په د هیواد ادبي تړون په مرسته باندې د سویټ سوشل ویلفیر ایجوکیشن ټرست د اړخه چې تاسو ته پرون کوم ایوارډونه میلاو شوي دي نو مبارکي دله در کوم او په بدل دله مبارکي در کوم مهرباني سید عادل صاحب تاسو ته مبارک شي تاسو ته هم د سویټ د طرف نه توصیفي ادبي ایوارډ میلاو دی موږ تاسو ته هم ډیره مبارکي درکو ډیره مننه جی ستاسو هم مننه اختر شیراز صاحب په موسیقۍ باندې به هم تاسو سره خبرې اترې کوو خو شاعرۍ په دغه باندې تاسو موږ راوښتي د یو ښه شاعر په حیثیت باندې نو دا راته ویلی شي جي چې د صوابۍ تنظیمونه چې کوم دی هیواد ادبي تړون شو کام کلم صوابۍ شوه یا زلمي لیکوال شو یا باسین ادبي جرګه شوه یا صوابۍ ادبي ټولنه شوه د دې د کارکردګۍ نه تاسو مطمئن یې جي د پښتو ادب دپاره دوی چې کومې هلې ځلې کوي نو دا ښې دي جي بالکل ستاسو خبره خو په خپل ځای باندې صحیح ده زه خو به درته دا ووایم چې زما زیات تر تعلق هیواد ادبي تړون سره دی جی نو په دغه بنیاد زه خبره که کومه نو هیواد ادبي تړون ته زمونږ لکه د هر طرف نه د مختلفو تنظیمونو نه د صوابۍ یا کام کلم نه مختلف ملګري راځي اول ته کې موږ سره ګډون کوي او هر قسم لکه زه به درته دا خبره وکړم حقیقت دا دی چې هیواد ادبي تړون صرف د دغې ملګرو
هیواد ادبي تړون نه دی کوم چې په دې کې ناست دي یا کابینه ده، بلکې دا د ټولې صوابۍ جی د ټولو کلو د صوابۍ ادبي تړون دی. نو په دې کې دا ټول ملګري کینی. یو خو دا اهم خبره ده. دویمه اهم خبره دا ده چې په هیواد ادبي تړون کې کم سرګرمیانې وشوې په دې لږ وخت کې، نو زما په خیاله په ډیرو تنظیمونو کې په مختلفو ضلعو کې نه دي ترسره کړی شوي، ځکه چې دې ته یو ځل که ستاسو یاد شي نو د اسلام آباد نه موږ اردو سپیکرز چې کوم دی نو هم راغوښتي وو، او په هغې کې یو ډېر لوی انټلیکچوال د پاکستان چې دی جلیل علي صاحب چې ته د پیژنګلو محتاج نه دی، هغه هم تر دې حده پورې راغلی دی او زموږ ضلعې ته او زموږ هیواد ادبي تړون کې شرکت کړی دی او د محفل صدارت یې کړی دی. نو زموږ دپاره دا د ټول نه د اعزاز خبره ده. د دې نه علاوه ایوارډ شوز پکې هم کېږي، د هغې نه علاوه مشاعرې ډېر زیاتې کړي دي هیواد ادبي تړون، او زه د دې خدماتو ته ډېر زیات ستاینه کوم د دې خدماتو. مراد یوسفزۍ صاحب او شیراز صاحب اختر شیراز صاحب یو څو مینوالو مونږ ته خپل کلامونه را لیږلي دي کې اسد علي اسد د ډاګی او ورسره زمونږ خویندې چې کومې دي هغوی هم کلامونه زمونږ سره پراته دي. هغې کې روحاب ملک بیبي، بجت سلطانه قمر بیبي، زیب یوسفزۍ او ام سلیم بیبي کلامونه دي. نو که ستاسو خوښه وي نو په دې کې به یو دوه درې کلامه خپلو مینوالو سره شریک کړو. ستاسو خوښه ده، اجازت دی. قدرمنو اورېدونکو، دې وخت کې زما په لاس کې د ښاغلي اسد علي اسد د کلام مخې ته پروت دی او تاسو ته ډالۍ کوم د میلمنو په اجازت باندې چې ما به په تا کول ننګونه تا ته یاد دي که نه، ما به په تا کول ننګونه تا ته یاد دي که نه، هر مازدیګر به و جنګونه تا ته یاد دي که نه، شروع کې چې به تا ته ما د مینې ووي، شروع کې چې به تا ته ما د مینې ووي، ستا هغه رټ جوابونه تا ته یاد دي که نه، او تا به تل څنګ کې د رقیب ما ته نخرې کولې، په ما د هجر بارانونه تا ته یاد دي که نه، او څه د سر ورځې د سر شپې وستا یادېږي که نه، څه د سر ورځې د سر شپې وستا یادېږي که نه، د خندا نه شنه رنګونه تا ته یاد دي که نه، ډېر ښه، ډېر مزدار، او نه به غرمې د هاړ او نه به مو جړل او نه به مو جړی ته کتل، نه به غرمې د هاړ او نه به مو جړی ته کتل، هغه په غلا غلا دیدنونه تا ته یاد دي که نه، او چې زه به نوم کله کلي کې ګلرخې زما، چې زه به نوم کله کلي کې ګلرخې زما، ستا د سلګو ساړه آهونه تا ته یاد دي که نه، ستا د بنګړو شڼه تر اوسه زما غوږو کې ده، ستا د بنګړو شڼه تر اوسه زما غوږو کې ده، زما په سترګو ستا لاسونه تا ته یاد دي که نه، ډېر مزدار، ډېر ښکلی، او ما به وې مه کوه، ما به وې مږ د ګلې مږ د نظره به شي، ما به وې مږ د ګلې مږ د نظره به شي، ستا د جبین یو څو خالونه تا ته یاد دي که نه. قدرمنو اورېدونکو، دا غزل زموږ د ګران او خوږ ملګري ښاغلي اسد علي اسد د ډاګی سره تعلق ساتي او د هغوی دا کلام چې کومونو دا زموږ بله ورځ شیراز صاحب ډاګی کې مشاعره وه، شاهد زیب زموږ ملګری دی، د هغه د واده په سلسله کې دا مشاعره وه، نو هغې کې اسد علي اسد صاحب چې دا کلام ووایي نو زما ډېر خوښ شو، موږ ورته ویې چې راکړه دا به زه خپلو مینهوالو سره خامخا شریکوم، ځکه چې دلته ملګري هم راغلي دي، خو هلته زموږ مینهوال چې کوم دی هغوی به ته هم خوندونه والي. بل غزل لا سره جي د روحاب ملک بیبي دی او نور کلامونه بیا د بلې دمې نه پس کې خیري واورو. روحاب ملک بیبي تعلق د مردان سره دی او ډېره ښه شاعره ده. جاړي دا زړګی مې کلاریږي نه، جاړي دا زړګی مې کلاریږي نه، اوښکې نن د سترګو مې وچیږي نه، او ډېرې د لاسې مې زړه ته ورکړلې، ډېرې د لاسې مې زړه ته ورکړلې، خدای خبر چې څه چل دی پوهیږي نه، او هیڅ باندې قرار مې زړه ته نه راځي، هیڅ باندې قرار مې زړه ته نه راځي، لیکي نن مې ګوتې هم ودرېږي نه. ډېر ښه، ډېر مزدار. او زه یو د پنجرې بنده مرغه یم، زه یو د پنجرې بنده مرغه یم، زړه مې نور پنجره کې حصارېږي نه، او څه وکړمه خدایه راته وښایه، څه وکړمه خدایه راته وښایه، لاره چې روحاب ته معلومیږي نه، اوښکې نن د سترګو مې وچیږي نه، جاړي دا زړګی مې کلاریږي نه. قدرمنو اورېدونکو، دا کلام د خور روحاب ملک بیبي او دې تعلق د مردان سره د ډېره ښه شاعره ده
اختر شیراز صاحب که خوښه مې نو ستاسو سره به پکې غزل مراد یوسفزۍ صاحب بخښنه غواړم ستاسو سره به جي غزل واورو مراد یوسفزۍ صاحب غزل به خپلو مینهوالو سره شریک کړو جی ارشاد الله دې کړي چې د مینهوالو خوښ شي مطلب د دې چې که مینه هر څنګه وه جنون پکې مزه کوله که مینه هر څنګه وه جنون پکې مزه کوله هغه کیسه د زړه چاودون پکې مزه کوله ډېر ښه ډېر ښه او زه خپل ښار ته ستا په ښار کې زما سا ډوبېږي زه خپل ښار ته ستا په ښار کې زما سا ډوبېږي هر څوک لوټي دی ژوندون پکې مزه کوله ډېر ښه بیا ووایه دا شعر زه خپل ښار ته ستا په ښار کې زما سا ډوبېږي هر څوک لوټي دی ژوندون پکې مزه کوله او ببر بریتونه برن باڼه خو په بلا ښکلو کې ببر بریتونه برن باڼه خو په بلا ښکلو کې د جهان ښکلي وو پښتون پکې مزه کوله او لارې د ژوند که ګړنګونه و ډاډه وم په تا لارې د ژوند که ګړنګونه و ډاډه وم په تا هر څوک سخت وي خو یون پکې مزه کوله او دا مکتارز د عادل صاحب ارشاد چاله لاس ورکړی چا لاس په اوږو د یو بل چاله لاس ورکړی چا لاس په اوږو د یو بل او د مراد سره او ستا زنګون پکې مزه کوله مینه هر څنګه جنون پکې مزه کوله هغه کیسه د زړه چاودون پکې مزه کوله ډېر ښه شیراز صاحب ستاسو سره یو پوښتنه کومه جي چې ستاسو شاعري کړې ده ستاسو تر اوسه پورې کتاب چاپ شوی دی نه جی کتاب خو زما نه ده چاپ شوی جی او البته کوشش کوو بهرحال راتلونکي وخت کې امید ساتو ډېرو مینهوالو په ذهن کې دا هم سوال وي پوښتنه به وي چې ښاغلی اختر شیراز صاحب یو ښه سندرغاړی دی د دوی سوالیه هم مارکېټ ته راغلی دی که نه نه جی زما البم نه دی راغلی جی او د هغې غټه وجه زه تاسو ته به دا وښیم چې یو دا ده چې زه لږ لیټ رالم ما په دې فن کې چې کوم دی لږ بلوغت غوښته نو د هغې یو وجه دا ده بل دا ده چې زه کوم کار کول غواړم نو سید عادل صاحب حقیقت دا دی چې هغه تر البم پورې محدود زه نه کول غواړم البم د شپږو ورځو کار دی جی خو زه صرف البم باندې توجه نه ساتم زه لږ تخلیق سره وابستګي غواړم نو زه وایم چې یو نوی شی پښتو ژبې دپاره زه راوړم ډالۍ کړم پښتو ژبې ته داسې څیزونه چې هغه په پښتو کې کم وي او لکه تاسو چې کوم نظمونه ویلي دي د قلندر مومند صاحب یا د غني خان جي نو په دې حواله باندې چونکې ټایم ځکه په دې ډېر لګي وخت پې ځکه لګي سید عادل صاحب چې یو خو د یو غزل یا د نظم د انتخاب په دې هم وخت لګي بیا د هغې طرز او کمپوزیشن په دې باندې وخت لګي نو ما په دې بنیاد باندې زه په دې کې له غونډې کې مراد صاحب ستاسو کتاب مارکیټ ته راغلی دی چې که نه عادل صاحب زما کتاب ډېرو لیکوالو دا خواهش وي چې شاعري شروع کړي ډېر زر انشاءالله په کتاب دې چاپ شي بالکل زما کتاب کمپوزینګ روان دی جی او ډېر زر به انشاءالله د لیونتوب په نوم باندې زما کتاب ستاسو په لاسو کې وي انشاءالله ټولو مینهوالو څخه وي او الله دې کړي چې خوښ لیونتوب بالکل لیونتوب دا زما مشر رور زما ډېر ښه ملګری لیاقت تصور د زیدي د هغه په خوښه د نوم د خپل کتاب اقدمه هغه وي چې داسې لیونتوب انشاءالله په میاشت کې دننه ستاسو په لاسو کې مینهوال اختر شیراز صاحب تاسو چې کله موسیقۍ طرف ته پاملرنه وکړه نو په دغه وخت کې تاسو ته کورني څه مسایل وجي یعنې د کوره طرفه در باندې څه پابندي وکړه نه او په کومو حالاتو کې تاسو موسیقۍ طرف ته راغلئ دا خبره خو تاسو بالکل حقیقت وکړه چې زمونږ په ځکه چې دلته زمونږ سره کوم ملګری دی محسن خان یوسفزۍ صاحب نه هغوی دا هنرمندان راغواړي د هغوی سره د هغوی په فن او ژوند باندې خبرې اترې کوي د هغوی ته اکثر داسې پوښتنه وکړي او پوښتنې سره هغوی ته ډېرې مسلې هغه ټول ور درسه بیان کړي نو زما هم ذهن ته د محسن خان یوسفزۍ صاحب دا پوښتنه راغله چې تاسو څه مشکلات وکړه او حقیقت دا د څنګه چې تاسو د دې خبرې نه واقف یې چې پښتانه سندره خوښوي خو سندرغاړی یې ګوره ډېر خوښ نه وي نو په دغه بنیاد باندې د هغوی زه ډېر خوښ نه وم خو ما خو سید عادل صاحب ما ته دا اندازه لګي او بلکې دا ما ته
پته لګي. زه دا امید ساتم چې په پښتو کې به انشاءالله دا پښتانه یو ورځ د دې فن قدر شروع کوي او قدر به کوي او داسې وخت راتلونکی دی چې دا فن به خپل مقام ته رسوي هم دا پښتانه به رسوي ځکه چې دوی کې زه کوم صلاحیت وینم او ما ته ښکاري نو دوی به رسوي داسې حد ته او دوی به د دې قدر شروع کوي او دې ته به په درانه نظر ګوري بیا. جی مراد صاحب که خوښه مو یو کال به واخلو. بالکل. السلام علیکم. خیر دی. خیر خیریت ته جی. پیژنګلو را سره روزانه لګو کا. جمشید وصال لګاندم ته. جمشید وصال صاحب هر کله درته وایو. خیر دی. نو څنګه خیر؟ بالکل خیر خیریت ته جی. الله احسان دې. تاسو څنګه یې؟ خیر دی. بس مېلمنو ته زما طرف هر کله سلامونه. ډېر مننه. وعلیکم السلام. څه پوښتنه به ترې لرئ؟ نو بس پښتنه خو نور نشته خو صرف دا ویل غواړم چې د ښه شاعرۍ دپاره کومه لار اختیارول پکار د ښه شاعرۍ دپاره کومه لار اختیارول پکار ښه جي. نور څه پوښتنه شته ستاسو جي؟ نو بس که وایي نو زه به ورته خیر دی او کتاره څکم ارشاد جي. وایي موږ به تر څو پورې فریاد کوو او ویر به کوو موږ به تر کومې در په در په دې وطن کې ګرځو. واه ډېر ښه. موږ به د سوال جولای تر کومې د بل در ته نیسو او موږ به تر څو پورې نهر په دې وطن کې ګرځو. واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو زموږ سره د ګرځنده په لار راتلو. یو جهان مننه. السلام علیکم. السلام علیکم سجاد صاحب. وعلیکم السلام. رورجان مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ ظفر حیات خبرې کوم دي د پنجشیر نه. ظفر حیات وروره ډېره ډېره مننه او ډېر ډېر هرکلی درته وایو. ډېره مهرباني. زه لږ لیر دا وشوم خو زما چې کوم دارونه راغلي دي دواړه ته زه خیرالې وم. ډېره مننه. ورورې موږ تاسو ته په خیرالي سلامونه درته کوو. ډېره مهرباني. او حقیقت دا کوم نظمونه کوم دغه غزلې نو حقیقت چې نه ډېر پروګرام دی او ډېر ګټ نه پخښلم. ظفر حیات صاحب ستاسو نه یو پوښتنه کوم. جی ستاسو زموږ په هغه زړو کالرانو کې کوم چې د وړومبني سر نه زموږ سره شروع نو ستاسو د محمد طاهر ورور او د ذاکر یوسفزي دی علم نور مبلغ صاحب دی د دوی د حاضري اوس موږ سره ډېره کمه لګي. د دې څه وجوهات کیدای شي؟ نو یو وجوده کال نه لګي لکه مطلب دا یا نو څه دغه به مشکلات ته نو حقیقت دا چې پروګرام ساتو ټول خلک اوري او دې په میرا او بل سره چې زما تاسو ته وایم چې تاسو څومره ستړي تور چې یو کوم مهنت کوي دا کې نو دا حقیقت چې د فاینل ورته زموږ تاسو باندې ډېر زیات ویاړ دی. ډېره مننه جی. او بل خبره چې لکه دا کوم غزل چې مراد صاحب غزل وی سهیل وای جی جی زه یې واځم زمونږ ورور محسن خان زوی سره بالکل لګیدم دا باندې د خو لګیدم. یاره چې دا چې کلمه دغه سندره کړم او ته مې دا د محسن आवाज دی وینه د سهیل आवाज دی. دا حقیقت دی چې څنګه او ما هغه چې فرق نه کړی چې یاره سهیل چې کدا محسن دې زمونږ ورور بالکل جی. موږ ټول دې ځګانی کنه جی بالکل. نو زه حقیقت چې نن دا کوم پروګرام ورو نو مال ډیر ته مزه راکړي او دا معنی چې حقیقت چې درانه فاقه ملمانی نو مال ډیر فن راکړي. ډیره مننه ظفر حیات صاحب تاسو زموږ سره د تماس نیولو. یو جهان مننه. ډیره مننه کوم چې تاسو زموږ زړو کالرانو کې د ظفر حیات صاحب د پنځپیر او محمد طاهر صاحب د مانیرای دا زموږ ټول زړه مرګري دي کارونه به کول خو اوس خدای خبر چې څه وجه کېدای شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې سید عادل صاحب؟ خیر خیریت. خپل پیژنګلو را سره ګلاب لګاو کا. جی زه یوسف هارون د زروبین خبرې کوم. یوسف هارون د زروبین هرکله درته وایو ګلابه. جی ډیره مننه. زه تاسو له مبارکي در کوم. ډیره مننه. ستاسو مبارک شي. دا ستاسو مینه ده. او دې مېلمنو ته مبارک در کوم. جی ډېر زیات خوشحاله یم. ډېره مننه. ستاسو مبارک شي. مننه. ډېره مننه جی. ډېر خیر خیریت. نور څه پوښتنه ولرئ ګلابه؟ یاره جی خو څه پوښتنه لرم خو چې کله کال کوم په لومړي ځل لګېد. ډېره مننه. تاسو ښه یې جی؟ شکر الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي د خیره. یاره جی خدای تاسو له همت راکړي چې داسې نورم ښایسته پروګرامونه کوي جی. د دې نه هم ښایسته.
نه جی د دې نه وخسته پروګرام زما په خیال په دې مراد یوسفزی صاحب را سره مېلمه دی او نن زموږ سره چې کوم دی نو موسیقار او سندرغاړی او یو ښه شاعر هم زموږ سره ناست دی نو د دې نه پېژنم جي ډېر ښه پېژنم جي هغه زموږ کلي ته راغلی ښه جي ښه او جي هر ورځ راځي زموږ کلي کې ټیچر دی ښه جي ښه ښه نور به څه پوښتنه لري د خپل ټیچر نه جي نه جي زموږ ټیچر خوند خو لکه ما مغې سکول کې سبق کړی دی زه ته اوس فارغ شوی یم هارون صاحب زمونږ د اوس چې کوم استادان دي یا زمونږ مخکینی کوم استادان وو لازمي نه ده چې هغوی دې مونږ ته سبق ښولي په مدرسه کې په سکول کې په کالج کې یونیورسټۍ کې چې کوم مشران مونږ ته سبق ښیي زمونږ ماشومانو ته ښیي هغه ټول زمونږ استادان دي چې مونږ یې ډېر قدر کوو ولې نه بالکل جي صحیح خبره ډېره مننه جي ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو زمونږ سره د ګرځنده په لار د راتلو یو جهان مننه مراد یوسفزی صاحب د خلکو مینې هم ډېرې بې دریغه را روانې دي او ستاسو نه اورېدل هم غواړي او د ایواټ په حواله باندې چې کوم دی هغې باندې هم خبره کول غواړي زه خو جي خپل ځاني نن کم از کم زم چې زما دا یو غوږ برن کونډ شوی په مبارکو اغوستو او بیا په میسجونو باندې چې کومو ملګرو دغه وکړو د هغوی د مینه چې کومه ده نو دا د ټولو نه غټ ایواډ دی جي دغه زمونږ ویاړ دی او په دغې خلکو باندې مونږ شته یو خدای دې لري زمونږ مینوال چې زمونږ غږ د هغوی غوږونو پورې رسي او مونږ ته شپه شوګیره کوي دا دی مینه ده سید عادل صاحب جی که ستاسو خوښه وي د هغه ملګرو نومونه به پکې شامل کړو کومو ملګرو چې ایواډونه اخیستي او مبارکۍ به ورله ورکړو جي قدرمنو اورېدونکو په تېره ورځ چې کوم دی دې ملګرو زمونږ ایواډونه اخیستي دي نو ستاسو سره د هغوی نومونه شاملو چې د هېواد ادبي تړون سرپرستیاله مطلوب احمد خان صاحب او پجي ګل پجي صاحب سردار علي سردار اختر علي اختر اجمیر ګل افغان صاحب تاج بادر تاج انور زیب سحر جان یوسفزی عمر حیات راهی روخان یوسفزی صاحب علی شیر راهیل لیاقت تصور پذیر مرغوزی صابر علی صابر مراد یوسفزی صاحب او ګوهر ننګیال صاحب خلیل کاکا د کونډې جي زبیر ارشد جاوید شاه درمان تصور مانیروال جان بادر مانیروال صاحب اترشاه ټکور صاحب ذاکر یوسفزی صاحب پازیرب عامر علم نور مبلغ او کلثوم افضل زید بی بی او صاحب جان اندلیب صاحب شیرینیار یوسفزی صاحب او هغې کې یو ایواډ جي خدای بخلي اجمل منصور صاحب ته هم ورکړی شو او دې سره جي ګوهر ننګیال صاحب او اختر شیراز صاحب د مرغوس زموږ سره چې کوم میلمه ناست دی دوی ایواډونه اخیستي وو قدرمنو اورېدونکو ټولو چا چې هم ایواډونه اخیستي دي تقریبا 32 یا 33 ایواډه تقسیم شوي دي ټولو ایواډو اخیستونکو کسانو ته د خپل اړخ نه ستاسو له اړخ نه د ریډیو دلبر ثوابی FM 94 د ټول منیجمنټ سټاف له اړخه ورته د زړه له تله مبارکي ورکوو ډیره مننه د دغې ملګرو او مونږ خو میلاو شوي یو په ایواډ کې و د هیواد پښتو ادبي تړون د سویټ د طرف نه چې کوم ایواډونه ورکړو مونږ له مبارکي ورکړی یو ځلې بیا ورته ډیره مبارکي ورکوو بالکل او که زمونږ غږ اوري زمونږ مبارکي دې قبوله کړي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه الله جي خیریت رورجانه پیژنګلو را سره لګو که خپله حاجی میرنواز د ټوپۍ نه خبره کوم میرنواز سروره هرکلی درته وایو ډېره مهرباني جی میلمنو لرې څه ډالۍ راوړې ده میلمنو ته جي هرکلی ووایو ډېره مننه او تاسو دا پرونه راسې یو غوږ هم کوم شی ما اورېږه دا یو ځل لمونږ کوم په مبارکۍ باندې دا د مینې کڼېدلې دا کمیږي نه جي کڼېږي نه دا د مینې هغه کڼېده دي د هغې نه زما په مطلب باندې به ډېر مینهوال پوه شوي وي چې د خلکو مینه دومره بالکل جي خیر دی چې د الله احسان دی میرنواز صاحب نور به څه ویل غواړي جي مینهوالو ته بس جي دی خو دا غزل یې دغه ډېرې مزېدارې په دې ماته یو دغه رایاد چې د خوشحالۍ نه جانخیز استاد دغه دی جی جی میدانن په ما باندې اختر دی مینې یار مې په څنګله خسر دی او الله پالنګ کې ناسته د اوچته ښارو ګریوان سپلم دی مینه بخښنه غواړم ستاسو د ګرځنده لار زموږ نه کټ شوه چې څه وجه کیدای شي او کوشش کوو چې بیا زموږ سره د ګرځنده په لار باندې راشي نو ستاسو د غزل ته ستاسو چې کومه چاربې ته وي د دې به موږ په انتظار یو
ډېره ښکلې چاربیته وه. ګورو چې زموږ سره په 0311 022 1794 یعنې 0311 باندې د ګرځنده په لار باندې څوک دي او څه به ویل غواړي. خو قدرمنو اورېدونکو کله چې هم زموږ سره په دې خپرونه کې دلبر د ننګیالو یا پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم کې تاسو کله هم د ګرځنده په لار راځئ نو زموږ سره هغه شعرونه او هغه غزلې هغه ټپې شریکوئ چې د اخلاقو له دایرې دننه وي، ځکه چې زموږ خپرونه چې کوم ده دا په کورونو کې زنانه هم اوري او په لارو کې په حجرو کې په جوماتونو کې نارینه هم اوري. نو تاسو کوشش کوئ چې ښه د مینې او محبت پیغام خلکو ته وړاندې کوئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څوک او د کوم ځای نه جي؟ زه یو خبرې کوم د فارمولو نه ورورې. څوک جي؟ غني جان خبرې کوم د فارمولو نه. هرکلی درته وایو جي. ډېره مهرباني ورورې، ډېره مهرباني. دواړو تاسو ټولو ته ډېره مننه، ډېره مننه جي. ډېر ښکلي مېلمانه هم راغوښتي دي، خو کاش دا دی چې ما ډېر وخت بخته ستاسو دا دغه میلاو کو جي. نو میلاو خو شو جي جي خوشحاله خو ډېر شو به، خو دا راته وایي چې دا مېلمانه او تاسو ډېر ښکلي دغه راغواړئ او موږ به هم دا کوشش کوو چې ستاسو هغه ته درشو خبرې وکړو. بالکل جي، موږ به تاسو ته سترګې په لار یو د خیره سره سره د دې مېلمنو او تاسو ته جي ډېره بلنه ورکوو. ډېره مننه جي. اخره کې به دا ووایم چې موږ لیونو د زمانې ګریوان نیولی دی. خلک هوښیاران شه د وختونو سره ځي. واه ډېر ښه، ډېر ښه جي، ډېر ښه، ډېره مننه جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی د خیره؟ جی تاسو ګیله وکړه محمد طاهر منی رفایان نه چې تاسو مونږ ته فون نه کوئ. ډېر هرکلی درته وایو ګلابه او ګیله خو درنه کوو ځکه چې ظفر حیات صاحب او تاسو چې زموږ زاړه کالران یې موږ له به مشورې راکوئ چې پروګرام په کم طرف روان دی او څنګه روان دی. پروګرام خو ډېر زبردست روان دی او چې څنګه تاسو کله دې چې کوم دی نو د ختمېدو هغه ورځ اعلان کړی و، یقینا چې کوم دی نو موږ ډېر زیات پریشان وو چې خدای پاکه دا چې کوم دی نو به څنګه چل کېږي. جی خو یقینا چې کوم دی نو دا خو ستاسو د دې ملګرو د یوسف خان سرخیلي صاحب موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو چې جی ډېره مننه جی سره چې کوم دی نو د هغوی دومره مینه محبت کې یقینا چې ژبه یې پښتو نه ده خو ستاسو خبره وینه یې پښتنه ده. جی بالکل دې کې شک نشته. نو بیا جی تاسو له چې کوم دی نو د خدمت مو قدر کوو یقینا دا 94 په وجه باندې چې کوم دی نو څنګه موږ د شاعران او د دې ژبې نه د خپلې د دې ژبې جی طاهر صاحب هلو جی تاسو نثر لیکئ که نه؟ نثر باندې څومره کار کړی؟ نثر باندې خو جی غزل خبره به شروع کوم. نثر ته غزل باندې چې څومره کار شوی دی زما په خیال دومره په نثر نه شوی او په شاعرۍ کې پښتو ژبې کې چې د نثر څومره اهمیت دی یا په کار دی هغه مړه نه شوی. دلته زموږ صوابۍ کې که موږ وګورو نثر نګاران نو موږ سره فیصل پاران صاحب دی، نورالامین یوسفزی صاحب دی، داسې نور ملګري ډېر کم دي، د غزل ډېر دي. مذکر شاه مشال صاحب نثر لیکي، طلال محمد شباب صاحب فکر ډېر کم دی، ډېر کم. خبره چې د غزل چې څومره لیکلی شي، نظم چې څومره لیکلی شي هغه نثر نشي لیکلی. بالکل. او طاهر بخاري صاحب ډېر بالکل جی هغه د ډېر مشران دي، ډېر زموږ زلمي کوم لیکوالان چې دي نو هغوی غزل طرف ته ما په خیال د پښتو د ژبې د پرمختګ دپاره او د ودې دپاره نثر ډېر ضروري دی. نثر لیکو تکلم جی ما تکلی لیکلی دي، ډرامه مې هم لیکلې ده، افسانې مې هم لیکلې دي. نو لګیا یو خپل کوششونه کوو د خپلې ژبې دپاره د مورنۍ چې پرمختګ دپاره چې وده عمومي. نو نثر زما په خیال ډېر ضرورت دی پښتو ادب ته. جی اختر شیرا صاحب تاسو په نثر باندې کار کړی دی؟ زه خو جی په نثر باندې او جی بالکل کار کوم، لګیا یم.
خو زه ترجمه باندې هم کار کوم چې د نورو ژبو نه را ترجمه کوم، خاص طور سره چې کوم ده نو د انګریزۍ نه د نثر ترجمې باندې مې ډېره زیاته کوم نثر، ناول که افسانه که ډرامه، څه تحقیقي کار دی که نور؟ په افسانه باندې ښه زه کوشش کوم چې افسانې د انګریزۍ نه پښتو ته را ترجمه کړم. افسانې خبره تاسو وکړه او شکر دی چې دا خبره را یاده شوه. که ستاسو خوښه وي او اجازت وي نو د دې دوو کتابونو ذکر به وکړم ځکه چې دا ډېر په مینه باندې د ملګرو رالیږلي دي. دا یو کتاب دی چې بوډا او ماشوم، دا چې افسانې دي او دا موږ له رالیږلي دي چې د کوټې نه فاروق سرور صاحب، او دې کې تقریبا چې 15 افسانې دي: بوډا او ماشوم او حسینه، لیونی خلک، سوپرمین، د شاهزادو ترور پیری. دا چې دوی رالیږلی دی او ډېر ښه کتاب دی او په دې باندې چې سریزي خو چا نه دي لیکلي، خو په پلیپ باندې شاته چې کوم دی نو محمود ایاز صاحب د دې لیکوال باره کې او د دې کتاب باره کې ډېره ښه تبصره کړې ده. دا بل کتاب دی چې د شعرونو د غزلو کتاب دی، دا موږ ته رالیږلی دی چې نادار درپخیل صاحب، دا هم یو ډېر ښه کتاب دی. او د دې مونږ خبره کوله چې د نادار درپخیل صاحب د دردانې کتاب چې د سپا صاحب په ټایټل باندې ډېر ښکلی شعر لیکلی چې اوښکې مې د مینې دردانې شولې، ډکه مې جولۍ شوه، شاه جهان شومه. یو ډېر ښه شعر یې په ډېر لیکلی او ډېر ښکلی کتاب دی. په دې باندې چې پروفیسر محمد نواز طاهر صاحب او ډاکټر سلما شاهین بیبي او ډاکټر نقیب احمد جان، وحید احمد وحید مانیروال صاحب، حلیم ذاخیري صاحب او خپلو خبرو مننه چې کومه د هغه ملګرو کړې چې په دې کتاب کې ورسره منډې ترړې والي دي، مرسته یې ورسره کړې ده. نو نادار درپخیل صاحب پې لیکل کړي دي. د تړون کتاب چې کوم دی نه هغه هغوی د څه په دې ډول کړی دی چې د خپلې خوږې درنې او پښتنې مرحومې مور په نوم چې زما د لیدو ارمان یې ګور ته یوړو او زه د لیدو ارمان د امیل غوندې په غاړه ګرځوم. دویم چې د خپلې کورنۍ مشر د خپل استاد مرحوم لایق شاه درپخیل په نوم چې زما د کتاب د چاپ کېدو ارمان یې ګور ته یوړو. دریم تړون چې د حاجي میرزا علي خان یعنی ایفي فقیر صاحب د هغه جرنیلانو په نوم چې پیرنګیانو ته د خپلې خاورې په بدل خپله وینه ورکړه. نادار درپخیل صاحب دا کتاب ډېر ښه کتاب دی او دا ماله چې راکړی دی چې زمونږ یو ډېر خوږ او ګران ملګری وحید مانیروال صاحب ما ته ډالۍ کړی دی چې د خپلو قدرمنو اورېدونکو سره د دې کتاب پیژنګلو وکړي چې دا کتاب مارکېټ ته راغلی دی او ډېر ښه کتاب دی چې ما تر څه حده پورې چې وکتو نو ډېره ښه معیاري شاعري ده پکې. سید عادل صاحب، نادار صاحب زه ډېر وخت نه پیژنم، ما لیدل کاتل شوي دي، میران شاه سره تعلق لري. جی بنو میران شاه سره، میران شاه درپخیل دی خیل دی کلی دی جی، ډېره ښکلې شاعري کوي. موږ یو ځای ناسته ډېره کړې ده، یو بل سره خپل دغه شعر کړي دي، شریک کړي دي. او نادار صاحب یقیني چې یو ډېر ښکلی شاعر، خوږ ژبې شاعر او د وزیرستان په ځمکه ډېره زما په خیال ډېره زرخیزه ځمکه ده د پښتو په حواله باندې، د ادب په حواله باندې. او هلته به هلې ځلې هم دی، خپل هلې ځلې به کول د پښتو ژبې لپاره. نادار صاحب زما ډېر ښه ملګری هم دی. جی ډېره مننه جی. او یو څو مینوالو افیر کالونو کې یاد کړي وي جی، نو که ستاسو خوښه وي دا نومونه به پکې واخلو. بلکل. اویس انور رور د زیدې نه، مهم شاه مهم صاحب د جلبای نه، ډاکټر ابشین انور بیبي د شیرګړ نه، حنا بیبي د شاه منصور نه، جان یوسفزي صاحب تورډیري نه، پرمان ترکوال ترکای نه، طلا محمد شباب صاحب د ډاګای نه، صاحب مانیروال مانیری نه، مواد احمد وحید شواد جماد سعد عبدالصمد سنان سجاول عایشه او ماها او واحد شاه لالا د کوزي مانیری نه، روحاب ملک بیبي د مردان نه، لال بادشاه خیالي صاحب د مردان نه، محمد طاهر او ساجد رور د کوزي مانیری نه، او فهیم علي او امجد علي هم د کوزي مانیری نه، امنیاز او ویرونه دي را سره بره مانیری نه، محمد تقي جان د لینک روډ نه، اشتیاق صاحب د مستان پلازې نه، او شینا باچا د مرغوز نه، توتی استاد د مرغوز نه، شیرالله خان درمان صاحب د زیدې نه، اشفاق زیدوال د زیدې نه، اسرار زیدوال د زیدې نه. تاسو ته سلامونه پیش کړي دي، په ایواړې د مبارکي درکړې ده. وعلیکم السلام. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کړي دي. تاسو ته ډېر ډېر هرکلی ویلی دی. ډېره مننه کوو د دې ملګرو چې زموږ سره د ګرځنده په لار د SMS په لار یا راغلي دي او تاسو ته په خیرالي ویلي دي
شیراز صاحب که ستاسو خوښه وي ما سره دې وخت کې د زیب یوسفزۍ بیبي یو کلام مخې ته پروت دی چې دا ډالۍ کوي. بالکل تا چې وفا پرېښو نو ما ستا نه توبه وویسته. تا چې وفا پرېښو نو ما ستا نه توبه وویسته. ښکلي وفا نه که ما هر چا نه توبه وویسته. ما چې به باور د خپل ځانه په چا ډېر کوو لاړه بې وفا شوه ما هر چا نه توبه وویسته. او دا خو زما زړه و چې د دې غمه اونه چاودو ما څومره په ګرانه چې د ګرانه توبه وویسته. او ما کفن دفن کړی خړو خاورو کې مې زر کېږدی. ستړی ستړی راغلم ما دنیا نه توبه وویسته. او حق لرم چې اوسم خو یاري به پکې نه کوم ما د لونګینې پښتونخوا نه توبه وویسته. دا چې د زیب یوسفزۍ صاحب بیبي کلامو چې زمونږ خوراکی ده او زمونږ سره اکثر خپل کلامونه مونږ سره شریکوي. نو دا یو کلام ما ستاسو دپاره او د خپلو مینهوالو دپاره یو ډالۍ راوړې وه. ډېر ښکلی کلام وایي. دې سره چې یو بل دی د ام وسیم چې د دوی تعلق د سوات کابل سره دی. زما ځواني دې کړه له تاړه لا خوشحاله نه یې زما دې خونه کړه ویجاړه لا خوشحاله نه یې زما دې سترګې کړې په تړمو تړمو اوښکو ډکې ولې د سوز او غم جپاړه لا خوشحاله نه یې بیلتونه خدای در سره وکړه نور به څه ووایم مونږه دې بیل کړو سره دواړه لا خوشحاله نه یې او سایدې ستا د تړمو اوښکو نه قربان شمه زه زما غمونه ستا په غاړه لا خوشحاله نه یې. دا کلام موجي د سیده لایق چې د ادب په دنیا کې د ام وسیم په نوم باندې یادېږي. تعلق یې د سوات کابل سره دی او مونږ ته دا کلام رالیږلی او خپلو مینهوالو سره مونږ شریک یقین لرم چې د هغوی به ډېر خوښ شوی وي. مراد صاحب د شاعرۍ سره سره تاسو په نثر باندې هم کار کړی دی او د دې سره سره تاسو چې کوم کتابونه مونږ نثر کم یاد که افسانې او تکلونه نو د دې کتابونه ستاسو چاپ ته تیار دي که نه لا وخت پکې شته په دې کې؟ زما ملګري کوم زمونږ کلي د هیواد ادبي څانګې کومه څانګه ده رنګ رڼا زمونږ د مرغوزه هغې کې اختر شیراز پذیر مرغوزی دی پکې ابراهیم خلیل او ډېر ملګري پکې نور دي خنان عادل دی پکې هغوی سره زه کېناستم ما ورسره مشوره وکړه. صابر صاحب دی پکې صابر علي صابر ډېر ښکلی نثر لیکي ډېر ښکلي نظمونه لیکي. نو ما دای سره مشوره وکړه چې کتاب به زه 2 چاپ کوم. نو دای راله مشوره وکړه چې لومبی به د غزل او ورپسې به جوخت انشاءالله د نظم او ورپسې دریم کتاب به د نثر وي. نثر کې کوم صنف ته جي ستاسو؟ زه په نظم باندې ما کار کړی دی او افسانه مې پکې هم شته او نظم پکې ډېر نمایه دی زما په نثر کې. نو انشاءالله ډېر زر دا ړومبی کتاب لیونتوب خو چې دی خو به انشاءالله ډېر زر راشي. ورپسې به دا د غزلو دی ورپسې به انشاءالله د نظم ورپسې به د نثر کتاب انشاءالله زما انشاءالله ډېر زر که خیر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یاره صاحب ډېر په مشکله سره نمبر ملاو شو جی. ډېر زما سیداګل نامه ده زه د نظامپور علاقې د ایماندارو نه خبرې کوم. ډېره مننه او ډېر هرکلی درته وایو. دا کوم مېلمانه چې راغلي دی ته سلامونه تاسو ټول دلبر ریډیو ته ټولو ته سلامونه. ډېره مننه. او دا نور ملګري چې کوم دي تاسو نه مخکې دی دا نمبر ډېر زر ښایي نو مونږ پرې نه پوهېږو ستا په دې وینا باندې پوه شوم. جی پښتو کې وایو نو زما په خیال چې د مشران پرې ډېر ښه په اسانه باندې پوهېږي. نه تاسو په وینا باندې تا په نمبر ستا په وینا مې دا نمبر زده کړو هغه نورو باندې مونږ غلط لیکلو بس نه پوهېدم چې هغوی ډېر تېز لګېږي. ډېره مننه جي چې زموږ نه نمبر زده کړو. دغه دا مشران چې راغلي دی ته زما د مخ نه ډېر جواب سلام. وعلیکم السلام. نظامپور علاقې ډېره مننه چې د نظامپور علاقې نه زموږ سره ضرور هغوی تاسو ته سلامونه هرکلی درته ووایي او ټولو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کړه. دلبر ریډیو ټول ټیم ته ډېره مننه کوو جي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر خیریت دی ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ هرکلی درته وایو امیردیبه وروره. شکر الحمدلله. ستاسو دعاګانې تاسو څنګه یې؟ راغلو مېلمنو ته سلام وایم. ډېره ډېره مننه. وعلیکم السلام وروره تا ته ډېر ډېر سلامونه. تاسو ټولو ته د هېواد مبارکي درکوم. ډېره مننه مننه. اباسین یو وړوکو ته سندره ده. د اباسین صاحب وړه غوندې سندره ده. ارشاد. رنګ راوړه تورو سترګو جنګ راوړه. رنګ راوړه تورو سترګو جنګ راوړه. چاړ دې په تلي کې لکه پتنګ راوړه. ډېر ښه. راشه محبت د ګټې کور نه دی. راشه د الفت کله په زور نه دی. واه واه واه. دلته چې راځي خو د خوی د ملنګ راوړه. واه ډېر ښه ډېر ښه. دلته د اظهار ژبه نغمه نغمه ده. دلته کې هر ساه وږمه وږمه. ډېر ښه. ځان سره راوړه رباب او چانک راوړه. ډېر ښه ډېر ښه. زه درنه د سرو کټوری نه غواړم. زه درنه سپوږمۍ او ستوري نه غواړم. ما لکه شمالي راوړه لونګ راوړه. ډېر ښه ډېر مزدار. راشه سندریزې ورشوګانې کړه. بیا د خلکو سترګې قاتلانې کړه. واه ډېر ښه. ځان لکه راوړې یو موټی بنګ راوړه. واه. دلته خزانې ټولې برسېرې دي. ډېر زبردست. دلته ښکلاګانې نورې. جی امیرزیب صاحب راشه سندریزې ورشوګانې کړه. یا د خلکو سترګې قاتلانې کړه. ډېر ښه. ځان لکه راوړې یو موټی بنګ راوړه. ډېر ښه ډېر ښه. دلته خزانې ټولې برسېرې دي. دلته ښکلاګانې نورې ډېرې دي. واه ډېر ښه ډېر ښه. بس د اباسین یو غورځنګ راوړه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ډېر ښه انتخاب. ډېر زبردست انتخاب. ډېره ډېره مننه. نور د سره څوک ملګري شته پروګرام اوري؟ جی څوک د سره دي؟ اصاله زیب. ښه جي ښه. بچنګی دی ده. ډېر ښه ډېر ښه. ډېره مننه. امیرزیب ورور زموږ سره د مانیری نه او ډېر ښه انتخاب یې راوړو. د اباسین یوسفزۍ صاحب کلام یې موږ ته وړاندې کړو. ډېره خوندونه به ترې اورېدونکو اخیستي. جی تاسو څه ویل غواړئ مراد صاحب؟ نو کلام اباسین صاحب خو د هغه ځان له رنګ دی ځان له خوند دی. د هغه کلام که د هغه نظم وي او که غزل وي خوند یې پکې مزه یې پکې موږ ته مزې واخیستې. زما د شخصیت حدونه ګوري. زما فن زما د فکر ترجمان دی. مراد صاحب که ستاسو خوښه وي د شیراز صاحب نه به نظم واورو. بلکل بلکل ولې نه. ځکه چې لیاقت تصور صاحب او صابر علي صابر صاحب راته دوی د نظم ډېره ستاینه کړې وه. پجي ګل پجي صاحب هم راته وایي چې د شیراز صاحب نظم ډېر معیاري نظم یې ډېر ښه نظم لیکي. نو نظم به ترې موږ ته اورئ. ډېره مننه. د ملګرو د نظم عنوان د ژوند. جی یو چینه د احساساتو چې د عدم د تیرو نه نامعلوم طرف ته درومي. عناصر په شمار یو څو دي. هر عنصر یې په خپل ځان کې د ژوند ځان له پنګه لري. د رباب په هر یو تار کې ځان له پټه یو نغمه ده. څو سرونه چې ترتیب شو نو د ژوند نغمه شوه سازه. ډېر ډېر ښه ډېر زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ خورشید خبرې کوم جی. هرکلی درته وایو جی. ډېره مننه سید عدل صاحب تاسو ته او ستاسو راغلو مېلمنو ته په خیرالي وایم. ډېره ډېره مننه. او دوی ته د ریوارډ په اخیستو باندې ډېره مبارکي ورکوم جي. تا ته دې مبارک شي وروره. ډېره مننه. خورشید صاحب نور به څه ویل غواړئ؟ مېلمنو نه څه پوښتنه لرئ؟ او دې ته خو یو شعر به ووایم جي. نو ارشاد جي ووایه ورته شعر ورته ووایه ډېر خوند به وکړي. ښه جي. وایي بې وفا پسې ارمان کول ابد دي او یو ټیډي پرې تاوان کول ابد دي. هر یو کار ته د اول نه سوچ پکار دی. واه. په صرف
وروسته بیا خفګان کول ابد دي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. چې واده په قسم رښتینی نه وي د هغه سره زبان کول ابد دي. واه ډېر ښه. چې په خپله قدردان د مېلمه نه وي په هغې سړي تاوان کول ابد دي. ډېر ښه. عمر وایي د سړي نه چې غوسه شي نو پسې چغې او خفګان کول ابد دي. ډېر ښه. وزیر موږ او موږ د دې په کامیابۍ باندې ډېر خوشحاله یو. ستاسو جي الله پاک در نور دا شان عزت او وصلتۍ درکړي. ډېره مننه جي، ډېره مننه. یو جهان مننه خورشید صاحب ستاسو د زنګ وهلو موږ ته. اختر شیراز صاحب او مراد یوسفزۍ صاحب زړه مې وایي چې دمه واخله ډېر وخت شوی دی، خو زه وایم چې ستاسو سره موږ خبرې اترې وکړو او کومو مینوالو چې موږ ته خپل کلامونه رالیږلي دي زه وایم چې هغه هم تاسو سره ګډ کړو. مینوال به ترې خوندونه والي. د لیاقت تصور صاحب غزل د جي ما سره مخې ته د زیدې سره تعلق ساتي او میلمه دی. بلکل. نو که ستاسو خوښه وي د هغه ارشاد میلمه دی روان دی 2-3 ورځې کې بیا په مسافرۍ. نو څه دومره زړه نه ده د یو کال هغه خبره، څه دومره زړه نه ده د یو کال هغه خبره، لا څنګه به مې شي هېره ستا د شال هغه خبره، چې تا پرې ولیکلی زما نوم په څو رنګونو، چې تا پرې ولیکلی زما نوم په څو رنګونو، نو ماته د لا یاده د رومال هغه خبره. ډېر ښکلی خیال. اوس هم چې راته یاده شي نو ځان سره موسکی شم، اوس هم چې راته یاده شي نو ځان سره موسکی شم، د توت د سوري لاندې ستا د ټال هغه خبره. ډېر ښکلی خیال دی. چې تا ته د لا یاده که نه هېره د جانانه، که تا ته د لا یاده که نه هېره د جانانه، د ژمي د باران د پشکال هغه خبره. سپیا کې به د کېښودې کتل به د سرو کې، سپیا کې به د کېښودل کتل به د سرو کې، زه ښکته او ته بره په دیوال هغه خبره. او پرون ښکارېږي تصوره زړه نه ده، پرون ښکارېږي تصوره زړه نه ده، د یار د سپینې زنې د تور خال هغه خبره. څنګه به مې شي هېره ستا د شال هغه خبره، څه دومره زړه نه ده د یو کال هغه خبره. اختر شیراز صاحب ډېر مینوال، خیام مانیروال صاحب، منفعت علي منفعت صاحب او فاضیر مرغوزی صاحب د ګرځنده په لار باندې بیا راځي او بلا اس ام اس یې وکړي چې موږ ته د میلمنو نه راته څه واوروه او د نظم فرمایش کېږي. جی د نظم ما خو دې نه مخکې هم تاسو ته یو نظم ووایي، غزل ورته بیا ووایي. جی او دا یو خیر دا یو بل څیز زه به چونکې ما تاسو ته دا خبره وکړه چې زه ترجمه باندې هم کار کوم. جی نو د هغې په وجه باندې زه به دا یو ترجمه تاسو ته د نظم په شکل کې وړاندې کړم. ارشاد. دا یو د شکسپیر یو سانټ دی، ما پښتو ته ترجمه کړی دی. دی به ترې خوند والي چې دی څه وایي: نه دا غرونه نه دا ګټې نه طاقت د سمندر، د فنا طاقت هغه چې ورته نه ودرېږي غر. دا ښایست چې د ګلاب غوندې عمر او طاقت دی، په ذایقه کې یو ښکلی د ګبین غوندې لذت دی. نه د اوسپنې کلا ده د فنا د طاقت سیال، وخت د غل په شان یوسي دا ښایسته رنګین جمال. کوم طاقت به را واپس کی دا مضبوط او تیز رفتار، یا به څنګه دی کړي منع چې نه چیړي رخسار. هیڅ یو زور به داسې نه وي بس زما د قلم راز، زما نظم کې لا اوس هم ستا د حسن لوړ پرواز. ډېر زبردست. مراد یوسفزۍ صاحب ستاسو وړاندې به راشو او ستاسو نه به غزلې واورو. ولې نه، ما ته خو د لیاقت تصور د غزل په دغه کې مخامخ راته یو غزل پروت دی، هغه پکې هم خبره کړې ده، ما پکې هم خبره کړې ده. مطلع صدا ډول ده سید عادل صاحب چې د ځنې خال که د اسمان سره خبرې کوي، د ځنې خال که د اسمان سره خبرې کوي، دنګ جذبې مې لامکان سره خبرې کوي. ډېر ښه. او په یو ادا مې د ټول عمر سجده ونسیږي، په یو ادا مې د ټول عمر سجده ونسیږي. دا ستا ښایست مې د ایمان سره خبرې کوي. او هغه ګونګي سرونه خم زمونږ تعظیم کې مدام، هغه ګونګي سرونه خم زمونږ تعظیم کې مدام. بابا هغوی مدافغان سره خبرې کوي. او ستا د بارودو ژبه زده زما د ګل سندره، ستا د بارودو ژبه زده زما د ګل سندره. یو خوار غریب دیکان د خان سره
خبرې کوي ډېر ښه بیا یې خپل ځان تکړو راښکته کتلوي نن مراد د لب سرخي دی د پیزوان سره خبرې کوي د زنې خال که د اسمان سره خبرې کوي دنګې جذبې مې لامکان سره خبرې کوي ډېر زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ زه حسن خبرې کوم د مرغوز نه. هرکلی درته وایو جي. هرکلی وایي. ډېره مننه جي. شیراز اختر صاحب ته او مراد یوسف زی صاحب ته ډېره مننه روره. جی ډېره مننه. ټولو ته د زړه نه پخیرالې وایو. ډېره مننه رور. جی مننه حسنه. پوښتنه به څه لري جي؟ پوښتنه خو بس داسې خاص پوښتنه نشته جی او بس تاسو له مبارک درکو په واړه وستو ډېره مننه جي. ډېره مننه. ستاسو مبارک شي روره. جی ډېره مهرباني. او چې نو اختر شیراز صاحب نو دا تاسو روان شو سندره مندره جی اختر شیراز صاحب مرګري پوښتنه وکړه چې تاسو د شاعر موسیقۍ کې نوې سندره کومه یوه را روانه ده د دوو نه علاوه یا تاسو کومه ویلې ده؟ نو د دې نه علاوه خو چونکې څنګه چې ملګري ته زما پته ده زه خو سندره طرف ته دومره رجحان نه ساتم، غزل طرف ته ساتم یا د نظم طرف ته. خو په هغې کې د عبدالحمید بابا یو کلام انتخاب ما کړی دی، نو امید ساتم چې هغه به ډېر زر راشي او همدغسې به یې دا اورېدونکي خوښ کړي څنګه چې دا خوښ کړو. جی پروفیسر روشن علي صاحب او پروفیسر بختیار صاحب د ګوهاټي کالج نه یاد کړي وي د سټوډیو په نمبر باندې زمونږ ډېره ټرای وکړو خو نه میلاویږي. میلمنو ته زمونږ دغسې دوا سلام ور ورسوئ. پروفیسر روشن علي صاحب او پروفیسر بختیار صاحب ستاسو مینې ستاسو خلوص ستاسو محبتونه موږ ته راورسېدل او خپلو مینهوالو سره ستاسو میلمنو ته موږ هغه نیغ په نیغه وړاندې کړل. یو جهان مننه ستاسو د دومره مینې د دومره خلوص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید غلی صاحب څنګه چل خیر یو؟ خیر دی جی د الله احسان دی. ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ زه فهیم خبرې کوم د مرغوز نه جي. فهیم د مرغوز نه هرکلی درته وایو جي. ډېره مهرباني ډېره مننه جي. ټول نه مخکې تاسو درې واړو ته مبارکي درکوم. مراد ډېره مننه جي. ډېره مننه. مراد څنګه د الله فضل ضرور ته وایه ته څنګه ښه یو؟ خیر ضرور اختر شیراز ورته څنګه خیر دی فهیمه ډېره مننه. پروګرام ډېر مزدار د خیر روان دی. ډېره مننه جي. تاسو مینه ضرور مې دا مارو تاسو ته وختي چې اعلان وکړای کوم دا تقریبا څلورمه پیره ده. صحیح ده. بس ګیله ډېر خلک کوي. سید عادل صاحب کال نو نه ټایم کوي ما ور ګره دې پردم نه مانن ان شاء الله لازم کوم ډېر زونه اعلان وکړم کوم جی خو اټینډو باندې ما ور نن خو لازم هغه خپل ټرای کوم چې اوچته کی جی بس اوس هم د خیره سره اوچت کړی دی ټلیفون ستاسو او میلمنو د بس پوښتنه لري اختر شیراز صاحب او مراد یوسفزۍ صاحب. ما د اختر شیراز او د مراد یوسفزۍ د فرقالو کو سید عادل صاحب ډېره مننه. ډېر خوندور پروګرام روان دی. الله تعالی تاسو له کامیابی درکړي. سره د 94 چینل ټول ټیم له جی ډېره مننه جی. یو جهان مننه جی. پهیم صاحب زموږ سره د مرغوز نه د ګرځنده په لارو او ټولو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کړه او تاسو ته هرکلی ویلی دی او تاسو ته د ایواړو مبارکي هم درکړه. نو دا د ایواړو مبارکي د ټول پښتون قام مبارکي ده ځکه چې دا موږ ته په دغه نه دی میلاو شوی په مفتو کې دې باندې موږ محنت کړی او دا محنت نتیجه چې کومه ده هغه دا ولس دی چې کوم زموږ غږ اوري زموږ سره په ګرځنده په لار راځي یا زموږ خپرونه دغه شان اوري. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم څنګه چل دی سید عادل صاحب؟ وعلیکم السلام. ښه چل دی د خیره سره. تاسو څنګه یې؟ بالکل تاسو ښه یې. مېلمنو ته خیر علي. ډېره مننه ورورې تاسو په خیر علي. نو ښه یې ایواړ مبارک شي. ستاسو مبارک شي ورور. ډېره مننه.
دا زمونږ د طرف نه ټولو اورېدونکو ته سلام، بس صرف دا سلام دعا مو قبول کړئ. صحیح دی؟ ډېره مننه ستاسو سلامونه چې کوم دی نیغ په نیغه دعوا په چپو باندې ټولو اورېدونکو ته ورسېدل. یو جهان مننه ستاسو د زنګ وهلو موږ سره په خپرونه کې د ګډون کولو یو جهان مننه. اختر شیراز صاحب دا راته وایي چې د موسیقۍ دپاره او د ښه سندرغاړي دپاره د یو استاد هم ضرورت وي، نو تاسو په موسیقۍ کې استاد لرئ او د چا نه متاثره شوي په دې کې موسیقۍ؟ زه خو په موسیقۍ دنیا کې زیات تر چې په پښتو کې کم اورم او کم مې ډېر زیات خوښ دي او ما ته فیضان حاصل شوی دی، ترې نه ډېر انسپریشن مې ترې نه حاصل کړی دی. هغه زیات تر افغانیان دي، افغانستان والا. لکه ناشناس چې دی نو هغه زه ډېر اورم او ډېر دغه دې نه علاوه اوس په دې نوي نسل کې چې کوم دي نو هغه د بریالی صمدي دی او صفي دی، نو دوی زه ډېر په غور سره اورم او دوی نه. ښه جي، تاسو د موسیقۍ پوښتنه شوې وه جي، او جي تاسو خپله خبره جاري وساتئ. نو ما دا خبره کوله چې د دوی نه زه د دوی موسیقي ډېر اورم، بل په پښتو کې خو دلته موږ سره د صوابۍ سیمې هم ډېر ښه سندرغاړي دي او ښه وینا کوي. او بهرحال والي سره زه دا وایم چې افغانستان کې کوم ډېر ستان کې شوی لکه موسیقۍ په اوله باندې. جی ډېره مننه. مراد یوسفزۍ صاحب، اخري شیبې اخري ګړی د خپلو قدرمنو اورېدونکو ته به کوم کلام وړاندې کول غواړئ؟ جی خپلې مینهوالو سره ما خویندو له یو نظم لیکلی دی، یو ډالۍ مو له راوړې؟ بلکل ډالۍ، او د هغې احساسات مې شیر کړي دي، په خپل کاغذ کې مې خوندي کړي دي. جی او ستاسو اجازت وي نو ارشاد مونږ ورته په تمه ناست یو. جي ما ویل زه به هم په سر د ټیکې مزې راښکم، ما ویل ما له به همزولې پښې او لاس کړي رنګین، ځان له به سترګو کې د کجلو سلایې راښکم، نازک لیچو کې بنګړي د ښکلا خال په جبین، په خپلو لاسو به ماما ما په ډولۍ کې کینئ، د خوشحالۍ نه به مې مور جاړي جولۍ کې کینئ، د اباسین د تاترې یا د علم په طرف چپې د جبر مې په زور منځ د غولۍ کې کینئ، ما ته څه پته وه چې دلته بیګر راغلي، چې په داو لګي ارمانونه جوارګر راغلي، او مونږ یو پاڼه د تورب د بل اختیار میدان کې، په مونږ بیلات کړي په مونږ ګټه زورور راغلي، زمونږ جذباتو پورې هر وخت خندا شوې ده، په 2 پیسو مې د قاتل سره سودا شوې ده، دې روایاتو مې په پښو کې زولنۍ واچولې، روایت څه کوم باغي شوم فیصله شوې ده. ډېر ښه. ما ته څه پته وه چې وخت به هم وهل زده کړي، مونږ خوار غریب په قسمت به یې دانګل زده کړي، وخته لاسونه دې آزاد توره تېره خو واوره، زمونږ تراړو شونډو پرانیستل زده کړي، نن په همزولو کې زه هسکه غړۍ ټیټه وړم، خېټه خو غواړي که هر څومره خېټه پټه وړم، زما وجود به د هوس د ښکاري دا مشلوي، د پیغور پنډه که هر څومره غټه پټه وړم، کله د داج او د ورول په نامه مونږ دوکه کړي، کله د رسم د رواج په جامه مونږ دوکه کړي، د خپل پټکي د غیرت ول خخ په ښکاره ورکوي، پښتو یې څه شوه خپله خور بل له سوره ورکوي، زما قاتل به هم جانان شي که جانان ووایي، زما قاتل به هم جانان شي که جانان ووایي، زما جانان په ما جانان له ننداره ورکوي، راپاسئ خویندو چې د وخت نه انتقام واخلو، راپاسئ خویندو چې د وخت نه انتقام واخلو، د روایت رسم رواج په سینه ګام واخلو، چې کړي انا د هر څه مخکې د جنت داویدار، چې کړي انا له هر څه مخکې د جنت داویدار، مراد دغه پښتانو نه د اسلام واخلو. ډېر زبردست. د دې کلام د ختمېدو سره سره به د خپلو قدرمنو اورېدونکو نه اجازت هم واخلي او خپل پیغام به ورته وړاندې کوي. پیغام خو نه التجا کوم، یو خبره مې یاده شوه چې څنګه د یو کامیاب سړي په شا د یو ښځې لاس وي، نو زما په خیال زمونږ د پښتو ژبه وده او پرمختګ در هغې پورې نشي کولی چې څو پورې زمونږ خویندې دې میدان ته نه راغلي. زه هغې خویندو ته چې کمی کالج کې سبق وایي او هغې استادانو ته ټیچرانو ته منت کوم، سوال ورته کوم، تجا ورته کوم چې
څومره هم درنه کیدای شي د خپل ژبې دپاره د خپل کلتور او د ودې دپاره د پښتو ادب کې چې څومره زور ازمایي کولی شي نو کینې بغیر د زموږ د خویندو میندو نه ممکنه نه ده سړي که هر څومره هم کوشش وکړي خو چې زنانه ورسره ني موږ سره خپلې خویندې نه راپاڅېدي موږ زموږ ژبه پرمختګ نشي کولی. ډېره مننه. ډېره مننه مراد یوسفزی صاحب. ښاغلی اختر شیراز صاحب اړخ ته به راشو. زما خو خپلو مینوالو ته او ګرانو اورېدونکو ته دا پیغام دی او بلکې درخواست کومه چې د نن دور چې کوم حالات جوړ دي نو په دې کې د ټولو نه غټ قدم دا دی چې کوم سړی اغستی شي او اغستل غواړي هغه برداشت دی او صبر دی. نو هر چا له پکار دی چې د برداشت او د صبر مظاهره وکړي. ډېره مننه عادل صاحب. ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه چې زموږ هم په دې لنډ تنګ وخت کې ځان راورسوه خپلو مینهوالو سره نیغ په نیغه باندې تاسو خبرې اترې وکړئ. قدرمنو اورېدونکو دا و د نن ورځ دلبر د ننګیالو چې تاسو پکې د ښاغلي اختر شیراز صاحب نه او ښاغلي مراد یوسفزی صاحب نه ډېر خوندور کلامونه واورېدل د هغوی د ژوند او فن نه خبر شوئ. نو دغه کړی به هم دغه شان روانه وي خو ستاسو مرسته ستاسو ملاتړ به په دې کې د څلورمې ستنې کردار ادا کوي. ستاسو د مینې نه بغیر د راډیو دلبر ثوابی FM 490 خپرونې نیمګړې. الله دې بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې درپسې جړا کوي نه. زړه ته راتېرو اورېدونکو که ژوند وفا وکړه ساګانو بې وفایي ونه کړه نو راځو به په بله اونۍ کې ستاسو په درانه خدمت کې د ښاغلي نورلوین یوسفزی صاحب او ښاغلي فیصل فرهان صاحب سره د پیر په ورځ د 9 په شپه د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې به زموږ او ستاسو ملګرتیا وي. پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم خپرونه کې. څه ګلونه په شیشو کې څه ګلونه د شیشو دي ننني ښکلي مخونه ښایستونه د شیشو دي. د هغه مشرانو کشرانو همزولو ګلالو ننګیالو وروڼو خویندو او میندو هم ډېره مننه کوم چا چې په خپلو کارونو باندې زموږ د خپرونې ښکلا یو خپل راتګ یعنې ښاغلي مراد یوسفزی صاحب او ښاغلي اختر شیراز صاحب د دلبر رادیو FM 490 ته د ښکلا او د لاس پورې ولګول زموږ حوصلې اوچتې کړې موږ له ډېر ډاډ. قدرمنو اورېدونکو د هغه مینوالو هم ډېره مننه. زړه تل نه مننه کوم کومو مینوالو چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده یعنې په زړه کې خوښه کړه او زموږ سره د مینې د اظهار ژبه ګونګی وساتله. د هغوی هم یو جهان من. د دلبر ننګیالو په تلو کې د ریډیو دلبر ثوابی FM 490 د ټولو همکارو ټولو قربانو د ټولو ملګرو خصوصا د سټیشن منیجر ښاغلي یوسف خان سرخیلي صاحب د تکنیکي چارو واکمن ښاغلي چودري زمان بری صاحب او ورسره مرستیال ښاغلي طاهر زمان صاحب د مارکیټینګ منیجر امزیب خان صاحب او په تیره او زړه ته راتیر خپل ګران او خوږ پروډیوسر ښاغلي مبارک شاه صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له د خپلې ژبې خپل کلتور خپل تهذیب سره خپل ادب سره د مینې کولو موقع راکړه. قدرمنو اورېدونکو ستاسو دپاره په تلو کې اخري شیبو کې اخري ګړو کې دغه یو پیغام لکه د نور کله په شان چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ. د دې نه بل قیامت به کوم وي د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالې اخلي رخصتونه او چې رخصت اخلي منګل راکه چې رخصت اخلي منګل راکه چې فنا کېږي مخ راواړه و مینه. زه ما په چا سپاري دا ته چې زه ما په چا سپاري ما په بېننګه اشنا مه سپاره مینه. دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما. قدرمنو اورېدونکو په تلو کې راته د ښاغلي عباسین یوسفزی صاحب د دا شعر ډالۍ کوم چې دا شعر یو 2 ټکي نه یو 2 مصرې نه یو 2 جملې نه د ځان له یو تاریخ ته په خپل وجود کې ډېر مقصد او ډېر لوی سبق لري. ستاسو د اورېدو دپاره لږه پاملرنه غواړي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. اورېدونکو په دې وخت د نننۍ خپرونې دلبر د ننګیالو وخت پایې ته رسي. د راغلو میلمنو ښاغلي مراد یوسفزی صاحب او ښاغلي اختر شیراز صاحب سره ستاسو کوربه او د دلبر سید عادل ستاسو نه غواړي اجازت. په دې هیله په دې تمه په دې باور چې خپلو دعاګانو کې به مو یاد ساتئ چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. کور مو ودان د الله په امان.